السلام علیکم ګران کتونکو زه یم واجد خان او تاسو ګورئ په دغه ټایم باندې پرایم ډیجل کہانی ګران کتونکو مونږ کوشش دا دی چې تاسو لا هر هغه څه وښیو چې کوم کې مشکلات ډېر زیات دي کم مضر صحت وښیي کم کې چې کوم نه ناپ تول کې فرقي نو نن اوس په فردوس پاټک کې مونږ ولاړ یو او میټروپولیټن عمله راوتې ده او دوی د تجاوزات خلاف اپریشن سٹارټ کړی دی او یوازې دی نه سیټي ټریفک پولیس ضلعي انتظامیه دا ټول مشترکه راوتي دي دوی په پوره پېښور کې تجاوزات خلاف اپریشن شروع کړی دی وجه څه ده د دې نن معلومات کوو موږ سره میټروپولیټن عمله موجود ده دي نه السلام علیکم جی وعلیکم السلام. اول راته ته ووایه که نه پهله خپل تعارف وکړه بیا دا وجه را لوښیه چې داسې څه وجه ده چې غونډ پېښور کې تجاوزات خلاف اپریشن سٹارټ دی څه وجه ده زما نوم حضرت عباس دی او چیف ډیمالیش انسپیکټر کیپټل میټروپولیټن ایست زون سره تعلق لرم. تجاوزاتو اپریشن چونکې پېښور ښار ډېر زیات ګنجان آباد ښار دی او په دې کې د عوام کافي تعداد سره د عوام ورش په دې بازارونو کې وي او د دې رش د انکروچمنټ د وجې چې کم عوامو له تکلیفات دي ډیلی بیس باندې دا شکایت موصول کیږي د پېښور سیټي مختلف بازارونو نه چې یاره مونږ ته د پتک راتګ کې مسایل دي مونږ په لاره تللی نه شو مونږ ته فوټپاتونه بند دي سړکونه بند دي نو ضلعي انتظامیه صوبایي حکومت او کیپټل میټروپولیټن چې کم زموږ افسران بالا دي د هغې سخت انسټرکشن دی چې تاسو په ډیلی بیس باندې په دې باندې کاروایي نه کوئ. وجه څه ده د دې لکه وجه هم راته وښیه وجه مخکې دا ډپارټمنټ و سیټي ټریفک پولیس هم و میټروپولیټن هم ضلعي انتظامیه هم وه داسې هلچل نه و شوی چې دا اوس څنګه سټارټ دی اوس اصل کې مخکې که تاسو وګورئ په کم چې مخکې دورانو هغه ټایم کې داسې رش نه و دا اوس چې تاسو کم محسوس کوئ ګرځئ تاسو له به خپله هم پته لګي په بازارونو کې د تګ راتګ بالکل دغه نشته چې یاره یو سړی په فوټپات باندې لاړ شي یا په سړک باندې تیر شي دا عوامو دکاندارانو عام ریډیبانان چې کم دي د ټولو سړک ته توجه ورکړې ده دکاندار خپل دکان پرېښی دی او سړک ته راکوز شوی دی انکروچمنټ یې کړی دی پای په وجه عوامو ته مشکلات دي نو عوام مشکلاتو په وجه د عوامي شکایاتو په وجه ضلعي انتظامیه صوبایي حکومت دا فیصله کړې ده چې یاره دې خلاف سخت نه سخت اقدامات وکړي. تر نن تاریخه پورې کم دکاندار گرفتار شو هغه جیل ته لاړو دا پریویس تاسو که ګورئ په دې وروستي اتوار باندې ضلعي انتظامیه طرف نه چې کوم اے ډي سي صاحب راغلی دی داود سلیمي صاحب او ډي سي صاحب دوه اے سي صاحبانو ټیمونه جوړ کړ او کیپټل میټروپولیټن ټریفک او چې کوم نورې محکمې دي هغه ورسره انوالو کړي هغې ګروپونه جوړ کړو په سیټي کې تقریبا 6 ټیمه جوړ شو او ټیمونو په 6 ټیمونو په یو ځای باندې اپریشن وکړو. که دې نه بهتره دا وه چې تاسو څومره دکانداران دي صدران صاحبان دي دوی سره کښېنئ میټینګونه وکئ یو ځل وارننګ ورکئ دویم ځل او په دریم ځل بیا چې کوم دی دا دکان سیل کړي تاسې دا مونږ صدرانو سره میټینګونه شوي دي د ضلعي انتظامیه شوي دي کیپټل میټروپولیټن شوي دي مختلف بازارونو صدران خو د خپل دکاندارانو له ستړي شو چې تاسو دا تجاوزات ختم کړئ خو په میټینګونو ونه شوه ګرفتاري پکې شوې ده پریویس تاسو له ما وویل تېر اتوار باندې کم ټیمونه وو نو 131 افراد دي کې ګرفتار شوي او 69 چې کوم دکانونه دي دا چې کوم دي دا حاصل شوي تجاوزات هماغسې دا ټمپرري تجاوزات خو چونکې ډېر غټ ښار دی او ټمپرري باندې مونږ بار پرمنټ خو مونږ تقریبا 90% ختم کړي دي ضلعي انتظامیه سره مونږ میټروپولیټن چې کم ټیمونه جوړیږي تقریبا تاسو وګورئ تاسو خپل هم هغې کې راځئ تاسو ګورئ بازارونو کې مونږ اپریشن کوو په هغې کې 90% پرمنټ انکروچمنټ مونږ ختم کړی خو ټمپرري چونکې دا ریړه ده مخکې لاړه شي بیا راشي یا یو دکاندار دی او دغه سټال یې ښیي اوچتې کې چې مونږ راشو هغې دننه کې بیا راوځي نو د دې دپاره پراپر طریقه کار پکار دی انشاءالله مونږ پې ضلعي انتظامیه هم پې کوشش کوي میټروپولیټن افسرانو مې چې دې دپاره پراپر یو پلان وکړي چې دا مستقل بنیاد باندې ختم شي. او که دې نه بهتره دا وه چې تاسو دې ته یو پلاټ مختص کړی وی هغه پلاټ کې د دې غریبانانو روزګار به هم روان وی او رش به هم نه جوړې دی تاسو که رمضان کې ګوري رمضان مونږ هغه فری سستا بازار یو لګو دلته د جناب پارک سره بیک سایډ باندې کوم چې زمونږ د آفس دی د کیپټل میټروپولیټن د هغې مونږ یو پلاټ دی هغې کې مونږ سستا بازار ولګو خو دا ریډیبانان مونږ دننه کو 5 منټ بعد بیا راوځي دوی پرمنټ یو ځای کې ودرېږي نه د دې دا روانه کې دې ته روزي ښکاري په یو ځای باندې که تاسو ودروئ نو دوی نه ودرېږي داسې دې لم دا پته ده چې وروره بس 400 یا 500 جرمانه لګئ واپس به ریړه راولو
او روډ د پاسه به ودرو. نه اوس خو باری جرمانه او گرفتاری نه پکې جیلونه پکې وشو او تقریبا 20,000 15,000 30,000 روپو تر 14 ډیز پکې دغه مو شو جیلونه مو شو. نو هغې نه بعد انشاءالله تقریبا کور کېږي لګیا دي خلک پوهېږي او صدرانو متعاون دي هغه هم پوهېږي خو انشاءالله دا به جاري وي دا اپریشن به جاري وي او په دې باندې به مستقل بنیاد سره کار کوو. ګرانو کتونکو تاسو له هم پکار دادي چې د عوامو د پاره روډ کلیر ساتئ فوټپات کلیر ساتئ. روزانه تاسو خپل هم ګورئ په غونډ پیښور کې ځای په ځای چې کوم دی کسان په ګولوم لګیږي مریضان هم پکې شته هغه هسپتال له ځي نو چا سره دومره ټایم هم نه لاره تاسو بنده کړي ریړو والا لاره ټوله مکمله بند دی. هر سړي ته مشکلات دی تکلیف دی کوشش دا کوئ چې د الله نه لږ ویریږئ د عوامو دپاره روډ کلیر ساتئ نو تاسو له به مشکلات نه او دا غریبانان به هم نه کړیږي.